او زه به اخر کې دا خبره ضرور وکم چې کله جماعت جوړولو نو څه بعضې کسان یا د تنقید دپاره او یا د ځان اوچتولو دپاره څه اعتراضات یې وکړل چې داتا صاحب چې کم جماعت جوړ کو نو د دغه محراب قبلې طرف ته سیده نه دی لږ جنوب طرف ته کوږ دی داتا صاحب خبر شو چې د خلکو داسې اعتراضات دي چې د جماعت قبله جنوب طرف ته ده محراب جنوب طرف ته قبلې طرف ته نه دی داتا صاحب رحمت الله علیه هغه وخت کې اعلان وفرمایلو چې راشئ د نن د ماسپښین لمونځ به ما سره کوئ څومره مسلمانان هغه وخت کې نوي مسلمان شوي وو څه مخکې نه موجود خلک وو هغه ټول راللو په جومات کې ودرېدل او داتا علي حجویر رحمت الله علیه ماسپښین جمع ته مخکې شو داتا علي حجویر رحمت الله علیه دا کرامت و چې ټولو خلکو چې کله د دغه جومات چې کوم داتا صاحب جوړ کړی و دغه جومات محراب ته یې وکتل ټولو منځګزارو ته په محراب کې خانه کعبه شریف ښکاره شوه ټولو خلکو ته دا پته ولګېده چې دا جومات محراب بالکل په ډایرکشن د خانه کعبې شریفې باندې برابر دی چې کومو خلکو اعتراض کړی و تنقید دپاره یا د اصلاح دپاره اعتراض کړی و هغې ټولو خلکو بیا وروستو راللو د صاحب او د داتا علي حجویر رحمت الله علیه په لاس باندې معافي نامه واغسته غرض مدا چې هغه شخصیات بعض علما وایي چې دا جومات خانه کعبې شریفې له وړی و چې دا خانه کعبه شریفه ښکاره شوه د جومات یې وړی و کرامتن او دا آصف بن برخیه رحمت الله علیه قرآن کریم کې ذکر موجود دی چې کم د بلقیس تخت دی د سترګو په رب کې راوړی و زرونه کیلومیټر مخکې او په سونو خلکو هغه تخت نشو اوچتولی نو که چېرې د سلیمان علیه السلام د زمانې یو ولی په سترګو په رب کې یو غټ تخت حاضرولی شي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت یو ولی په سترګو په رب کې د خپل لاهور نه د خپل جومات خانه کعبې شریفې ته حاضرولی شي دا د اولیاء کرامو شان وي چې دا د عقل نه اوچتې خبرې ځکه ښکاري چې کرامت وایي هم دې ته چې د عقل نه اوچتې خبرې وي عقل یې نه تسلیموي عادت خلاف خبرې وي او بعض علما وایي چې نه جومات په لاهور کې موجود و خو لیکن کرامتن د جومات نه واخله خانه کعبې شریفې پورې چې څومره حایلونه و هغه ټول حایلات و حایلونه ختم شول او د لاهور نه خلکو خانه کعبې شریفې زیارت فرمایلو دا د داتا علي حجویر رحمت الله علیه په کراماتو کې یو کرامت راځي او زه به اخري جملو کې دا خبره هم ضرور وکم داتا صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو شپه خوب کې دیدار را نصیب شو او ما ته یو فرمایل چې بچې د یوې خبرې وصیت درته کوم او هغه دا چې انسان کې 5 قوتونه دي په دې باندې اول تاسو پوهولو کوشش کوم 5 قوتونه دي هغې ته حواس 5 وایي یو د لیدو قوت دی یو د اورېدو قوت دی یو د ویلو قوت دی یو د ټچ قوت دی او یو د شم د بوی محسوس کیدو قوت دی داتا علي حجویر رحمت الله علیه فرمایي چې نبی پاک راته فرمایل چې علي دا نصیحت درته کوم چې کامیابېږې به هله چې کله حواس 5 ته د ګناهونو نه محفوظ وساتې ته به کامیابېږې او بیا ورته فرمایي چې حواس 5 دا د علومو ذرائع دي سترګو په لیدو سره هم علم راځي دارنګې په اورېدو سره هم علم راځي دارنګې په ویلو تکرار سره هم علم راځي گویا حواس 5 دا د علومو دپاره اسباب دي عقل کې چې کوم علوم راځي دا حواس 5 هغې دپاره ذرائع دي ورته فرمایي بچې که دغې حواس 5 خیال تا وساتلو طالب علوم راشي او هغه پاک علوم به درله راشي چې هغې نتیجه کې به د رب العالمین رضا نصیب کېږي
فرمایي چې یو دیدار زما دا نصیب شو. او دویم ځل دات علي حجویر رحمت الله علیه فرمایي چې دویم ځل چې ما د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دیدار نصیب کېدو چې په شام کې د حضرت بلال حبشي رحمت الله رضی الله تعالی عنہ په مزار کې زه ودوم، قبر سره نږدې ودوم د بلال رضی الله تعالی عنہ. دات علي حجویری سے فرمایي چې څرنګه خوب کې ورالم نبی پاک مبارک مالا په خوب کې راغی او دا خوب لږ ډېر زیاده ناشنا دی. زه وایم چې تاسو له به مزه درکړي. فرمایي چې ما باب ابي شیبا طرف ته نبی علیہ السلام حرم شریف کې ولیدو چې په حرم شریف ته رادننه شو او لاس کې یو سپینګیری کس دی، غیږی کې یو سپینګیری کس راوچت کړی، لکه څنګه یو وړوکی ماشوم سو غیږی کې راوچتی، شفقت ورسره کوي، مینه ورسره کوي. چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو سپینګیری سړی دی چې غیږی کې د ماشوم په شان راوچت کړی او داسې شفقت نبی پاک ورسره فرمایي لکه څنګه یو کس د وړوکي ماشوم سره غیږی کې لوبې کوي. زړه کې ما سوچ دا پیدا شو چې دا ناشنا نظاره دا سپینګیری کس د نبی پاک مبارک په غیږی کې په دې باندې پوه نه شم. زړه کې ما دا خبره کوله چې نبی پاک مبارک ما ته متوجه شو او راته یې فرمایي چې اے علي ته زړه کې دا وایي چې دا ما غیږی کې سپینګیری سړی څوک دی د ماشوم په مثل باندې. ورته یې فرمایي چې علي دات علي حجویری صاحب ته فرمایي چې اے علي دا ستاسو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، دا ستاسو امام دی چې ستاسو د علاقې او د وطن دی. لکه څنګه ما عرض وکړو حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ دا فارسی نسل دی، دام د افغانستان د سیمې نه د دوی مبارک د ایران د سیمې نه دی طرف ته هجرتونه فرمایلی دي. دات علي حجویر رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې ما نبی پاک چې دویم ځل خوب کې لیدو ما سره خپل امام اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک مو سره په غیږی کې ولیدو چې د دوی مبارک په غیږی کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک موجود دی. دا غیو ځان له تعبیر دی چې وخت مختصر دی. اختتام کې همدغه عرض کول غواړم چې په 20 سفر المظفر باندې د لاهور په سیمه باندې چې کوم لوی الله ولی مزار شریف دی داتا علي حجویری رحمت الله علیه دا غي مبارک وصال پوم دی میاش کې شوی د عقیدت په بنیاد باندې او ځان ته او تاسو ته د نصیحت په بنیاد باندې ما دا درې خبرو کړې. رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ استاد په دې باندې عمل کول توفیق نصیب فرمایي. او چې کم مزارات شریف کې په مزار شریف کې یا په نورو مزاراتو کې یاد ساتي تاسو په ذهن لدا شرطرانه شي چلته خو خلق طوافونه کوي او زنانه وي پکې او التا دات علي حجویر رحمت الله علیه په مزار کې خلق سجدي لګي بدعات او شرکیات پکې. یاد ساتي د دې سره د اسلامي تعلق نشتا. دا د اهل سنت والجماعت نه عقیده او نه نظریه ده او نه دات علي حجویر رحمت الله علیه دا درس مونږ ته پرې خو دی چې د قبر نه طواف وکا یا قبر ته سجده وکا یا بعضې کسان هلته داتا صاحب دربار کې ناست وي 24 घंटे پکې ناست یو منظم پکې نه کوي. نو یاد ساتئ داسې خبرو په مزاراتو کې د داسې غیر شرعي کارونو تعلق د اسلام سره لرې لرې پورې نشته دی. دا ټول سیزونه ناروا دي. پاتې شو کچرې دغې سیزونو باندې داتا سے مبارک له څو خوشحالي ورکول غواړي یاد ساتئ داتا رحمت الله علیه په دغې سیزونو باندې خوشحالېږي نه بلکې په دغې سیزونو باندې خفه کېږي. که څوک په دغې سجدو باندې په زیارتونو کې سجدو باندې او په طوافونو باندې او مختلفو بدعات او شرکیاتو باندې څوک صاحب مزار خوشحالول غواړي الله ولی په دې باندې خوشحالېږي نه په دې باندې خفه کېږي. او که په دغې سیزونو باندې څوک دا وایي چې زه ما ته فیض میلاو شي ما ته برکت میلاو شي زما دعاګانې قبول شي یا ساتي په مزاراتو کې څوک شرکیات او بدعات کوي نه په دې باندې فیض او برکت ملاويږي نه په دې باندې دعاګانې ملاويږي نه رب ذوالجلال په دې باندې خوشحالېږي. اسلام چې کومه طریقه ښودلې ده د مزار شریف له تګ کومه طریقه اسلام ښودلې ده
دینه هټ کر چې څوک نوې نوې طریقې راوباسي نه د اسلام د دې سره تعلق شته نه د اولیاء کرامو او صاحب د مزارات د سره تعلق شته الله کریم د موږ استاسو نیغ لار نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او کچری منظم اوکو او دو رکعات نفلم د اولیاء کرامو پسې صحابه کرامو پیغمبرانو مبارکانو پسې خاص کر داتا علی حجویر رحمت الله علیه پسې یو دو رکعات نفل وکړل امید ده چې الله پاک بم خوشاله شي او اولیاء پاک بم هم خوشاله شي اللهم صل علی سیدنا ونبینا وکریمنا وحبیبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم علیه رب العالمین ستا په حضور کې مونږه لاسونه اوچت کړي زمونږ ټول حاجتونه پوره فرمای رب کریم سو بیماران دی صحت ول ورکې سو قرضداري قرضونه نه اخلاص کې د چا قرضونه بندي قرضونه را اخلاص کې سو بے کور دی کورونه نصیب کې سو بے اولاد دی صالح اولاد نصیب کې سو بے اتفاق او اتحاد نصیب کې رب کریم دا چا کم نیک حاجتونه دي ټولو نیک حاجتونه پوره فرمای په دنیا کې او په آخرت کې هم د نیکانو خلقو صحبت نصیب کې نیکی زمونږ نصیب کې ګناه نه مونږ وساتې ګناهونه زمونږ معاف کې ګناهونو باندې مونږ پردې واچې رب کریمه د لرې او د نږدو نه ډېرو خلکو دعاګانې غوښتي رب کریمه دعا غوښتونکو خلکو په زړه کې کم جایز مرادونه دي رب کریمه د ټولو جایز مرادونه پوره فرمای څومره مسلمانان زمونږ وفات شوي دي مشران وفات شوي مشایخ وفات شوي والدین وفات شوي د وینې رشتہ داران وفات شوي بالخصوص داتا علی حجویر رحمت الله علیه ته د دغې ویلو اورېدلو ثوابونه ورورسولی کې د هغوی روح مبارک په دې باندې خوشحاله کړی کې د نیکانو پاکانو صحبت فیض و برکت زموږ نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین